ده تراځي استاد دي زینو ته مې ته غوړې خبرو کوم یو دی فراځه دین مرته تم راځو استاد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها معزز علماء کرام را سره ولاړ دي. مفتی صاحب دا راته وایي چې د دې قرآن مجیدونو حوالې سره یا د دې سره چې کم د دې جایز چې کم خدمت ته چې کم ضعیف شي آیا زمونږ دا کار ټیک دی یا ټیک نه دی یا څه طریقې سره څو خبر را سره شریک کیږي. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. بس زما مشرانو یقینا دا اسلام یو کامل دین دی مکمل دی کې داسې ټایم په مونږ نه راځي چې هغې کې به مونږ ته پر د شریعت احکامات نه اوس دا د قرآن تدفین کېږي نو شریعت کې د دې مسئلې شته چې کله قرآن بوسیده شي او هغه مثال د استعمال بیا قابل نه وي کمزوري شي نو د هغې دپاره احسنه طریقه دا ده چې هغه چې کوم دی هغې دفن کړی شي. الحمدلله دا کار بالکل د شریعت مطابق دی او الله پاک د ستاسو ټولو د خدمت قبول او منظور کړو. دا د قرآن خدمت کې راځي که نه حدیث پاک کې راځي حملة القرآن اولیاء د قرآن د حاملین دا اولیاء دي او په یو روایت کې راځي چې اشراف امتی د دې امت بهترین او معزز خلک هغه د قرآن حاملین دي. نو د قرآن سره تعلق او د قرآن خدمت هغې کې دام راځي چې سړی قرآن ناظره کی حفظ کی د هغې په معنی ځان پوهې کی او دغه رنګه چې کله قرآن بوسیده شي نو بیا ډېر په ادب او احترام سره راشي او هغه چې کومه طریقې د فقه کتابونو ښودلي دي احسنه طریقه پکې هغه د تدفین ده الحمدلله ډېر ښه کار دی او الله تبارک وتعالی دې ستاسو هم اخلاص نصیبه کړي. الله پاک چې کوم ملګري راغلي د الله دې خدمت قبول او منظور کړي او الله پاک زمونږ د ټولو د قرآن سره تعلق او د قرآن خدمت نصیبه کړي. واخر دعوانا طب سجاد دي مفتی صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. دا قرآن عظیم خامخا چې لوستلی شي مساجدو کې مدارسو کې نو وخت سره سره چې دی نو دی دغه کېږي بوسیده شي ضعیف شي بیا د هغې ټکانیت باندې لګولو هغه سنبالولو دا خو لوی د سعادت خبره ده خصوصا افتخار نه الله رب العزت دا کار اخلي او د دې د کوم فاونډیشن چې دی که نه د هغې زیر نګراني او د هغې بانیم چې دی نو افتخار یقینا چې د کلي کې کم کارونه چې الله رب العزت د ده په لاس باندې کوي نو دا زمونږ د ټول کلي دپاره باعث فخر هم دی او زمونږ هغه ذمهداري چې ده نو هغه هم په دې سره سپکېږي. نو څومره کسان چې دي دلته کې دا کوم ملګري راغلي دي بلچې وهي کودالۍ په دې کې وهي او هسې چې دی نو د خولې هغه د دې مرسته کوي په دې سره حوصلې چې دي د کارکوونکو هغه نورې هم اوچتېږي. مونږ هم دغه دعا ده چې الله رب العزت چې دی نو دا افتخار دی ته د دې اجر او ثواب دنیا او آخرت دواړو کې چې دی نو هغه ورته الله ورکړي او رب دې چې دی نو د قرآن عظیم د عزت او د احترام په وجه زموږ په ټول کلي باندې خدای په خپل فضل او کرم وکړي. واخر دعوانا الحمدلله. دغه قرآن مجیدونه دي چې په ډېرو الحمدلله پراته دي او دا نن زمونږ د تدفین چې کومه موقع ده دا په هغې کې به نن دفن کېږي انشاءالله. دا قرآن مجیدونه دي دا په ډاکسونو کې راغلي الحمدلله او دا به نن دفن کوو. قبر کار شروع دی قبر هم کنستی کېږي دا شانده په ډېرو دغه قرآن مجیدونه دي.
نور وړم باچا نه تاسو سیم دي تاسو دي ته ورخواته شه دلته راشه 70 بلاکونه راوړم نور نه خواته شه یو راځي چې دا نه ابله پیره پکې 60 لګي نه ابله پیره 60 نه پدې جوړول اسمه په دې افغاني دیوال بمبل کې خو دا غواړي نو 40 خو دغه ښکته شو 35 راوړه به 35 راوړه زره شابه ټیم خراب زر راغه دغه لګېدلی کنه نو دې ته مخامخ 40 نو پاغه وای برم دو برم پیراځي برم دغه خبر دا یو خبر وکړو هغه نه او ګدوم دیو برو چې تاولم دی دا برو چې تیګ ډیر دا یو سر اوچت دی بچا زما خدای اندازې نه شکر الحمدلله پر ټول نو ټاپ راغی دا ونه څنګه نو کړو خبرو کپی سیمه دا پیر خغټ راغی کا خیری ها یو دوه ډاکسنه قرآن مجدون راغلی دا خو مخه اثر جوړ شو دا دې ورګا دغه یو بل تخیل دی هغه ناب دلته پروت و هغه ناب پکار دی او پیتاشتي پیتاره ولا پیتاشته باقي پیتاره ولا هغه لکه برابر کړی دی پر استاد دا تب دیغه ماشه الله دې کوي ها الله دې بس ته صرف تماشا کوه دا سره کېده بچیا دا سره وګوره په پلان دغه خبره و دغه دا سپین دې چې دا خبره سره وای دا کته نه دي دا کته دا سره وګوره بری نه ورته وواله Pasa, escucha, pasa. اله کو استاد جی څه ضروری کار دی راشه پیره Ribera Iba proti be. څنګه کار سم روان دی؟ خاص توره روان دی ورو خمردار روان دی ته کوم خدمت کوم داسې کوم او کرام موجودونه او دا بیر الحمدلله دا ما په خال چې کبرم په غټ راغی کنه په غټ راغی دوم شو دا پیر هو دا دیول و مرګ دیول و راځه مخ هلو صاحب ګلګارې کار نه دی هغه تعالی کار دی د ګلګارې کار دی ورکه ورکوچا خونه وار کړه بابا دان بچ کا درخود مکو
دا ویخونه ولا ښکلي سپي ده ښکته بوځه ښه دواري صفايي وشي كنا هغه دی وزبيري هغه ګوټ ته ورشه ګوټ جوړ کړه ګوټو ګوټ ښکلی نه دی ښه بل ګوټو